بسم الله الرحمن الرحیم. په کسټمایز کې موږ څه خبرې کړې وې چې موږ مثلا د اټوکیډ انټرفیس سره کوم تغییر کې راوستلی شو، ریبن یوازې نه بعضې د سره کوم کولی شو، او په کویک اکسس ټول بار کې موږ بعضې آیکنې اضافه کړې وې او ریموو کړې مو وې. بل په د کویک اکسس ټول بار کې دلته د ورک سپیس دغې ته تاسو ورشئ، په دې ډاون ایرو کې نشته تاسو کلیک کړئ. دلته تاسو ته مختلف اشکال ښیي. تو ته چې ته د اټوکیټ شکل مو سیول 3D انسټال کړی دی، ځکه مو ته د سیول 3D شکل ښیي. چې تاسو دا سیول 3D شکل تړوئ، زه غواړم چې دا سیول 3D شکل ته وړم، په دې نه کلیک کوم. دا مې سیول 3D شکل ته وړولو، شکل ته وړولو. نو اوس زه چې مثلا په سیول 3D کې کور کوم، یعنی په ریبن کې مته مخامخ د سیول 3D اپشن یې مخامخ کړی. دلته مته د سیول 3D ټول سپیس دا ورکړو، یعنی زه اوس پروګرام سیول 3D په دا کې چې استعمالوم زه ښه استعمالولی شم. ریبن فایده دا ده که څه مته یو سیول 3D اپشن یې مخته کړی، د شکل د ورک سپیس یو اندازه سره شو بدل کړو. که زه بیا په دې ډاون ایرو کې بټن نه کلیک کړم، زه مثلا ته غواړې چې 3D ماډلینګ وکړې، بیا زه د صفحه 3D ماډلینګ ته ځان تړوم. وینې اوس د صفحه چې د انټرفیس د ریبن تو ته په هغه ترتیب دې ته برابر کړی دی په دغې ورک سپیس کې چې مثلا 3D اپشن یې مخامخ ډېرې پرتې دي، یعنې اوس اکثره مخامخ 3D اپشن یې پرتې دي. که ته دا ځان ته 3D ماډلینګ ته ونړوې، بیا هم ته 3D کور کې کړلی شي. خو لیکن دې فایده دا هغه ده چې ته 3D شکل ته ځان ته برابر کړې چې ولته ته 3D اپشن یې په ښه ډول او په اسانۍ سره په هغې نه کور وکړې، ویې وینې مخامخ ته پرتې وي، زر ته د هغې نه کور وخولې. دې مقصد دا دی. نور په پروګرام کې کوم پارت نه درولای او ته کور عامه قسم کړای شي. دې پوه شوئ؟ په دې نه زه بیا کلیک کوم، لیکي چې پلانینګ ان انالیسز، یعنی تو ته اوس پلانینګ انالیسز ته صفحه بدله کړه. دا کمانډونه بعضې کمانډونه ویني چې دا ته بدل کړل، یعنې هغه کمانډونه دې مخته کړل چې اوس په پلانینګ او انالیسز کې ډېر ته کور ترې نښولی. شکل کې فرق راغلو، لیکن په حقیقت کې پروګرام کې فرق نه راغلی. په دې پوه شوئ؟ یعنې دا اکثره پروګرامونه ډیزاین پروګرامونه چې دي دا د ورک سپیس انټرفیس تو ته بدلوي چې ته کوم رقم تغییر کې، چې ته کوم قسم تغییر په پروګرام کې، کوم قسم ماډلینګ کې، پروژه کې همغې اندازې ته یو څو اپشن لري تو ته ځون انټرفیس بدلولی شي د سهولت په خاطر. نور کومه خبره نشته کې. د لږو مخکینیو کې پروګرامو کې د ټوټ ماډلو کې دلته کلاسیک ماډل هم کې و چې اټوکیټ دلته کلاسیک ته چیک ولګولو، دا به ټول مینیګونو شکل ته وغوښتو، دغه ریبن به کې ورک شو، ټول به مینیګونو ټول بار شکل ته وغوښتو، مخکیني شکل ته به وغوښتو. نو دغې نه یې اوس لرې کړی دی. نو زه مثلا ډرافټینګ انوټیشن رسمي کم، ترسیم کم، مثلا پلان جوړوم، مو ته بیا دغه شکل بهتر دی. زه په دې شکل کې کور وکړم، ځکه مو ته د رسمۍ مکمل اپشن یې مخامخ پرتې دي، زه یې په اسانتیا سره دې نه استعمالولی شم. په دې پوه شوئ؟ دا ورک سپیس دی. نور په دې کې کومې خبرې نشته کې، خالي د اټوکیټ د مخامخ شکل دې ته بدلوي. نور دغه اپشن یې هغه د 3D کور زه اوس په همدې صفحه کې کړی شم، لیکن دومره سهولت نشته. ورته چې لاړ شم سهولت مو ته ډېر دی. دې نه کلیک کې مثلا ته خپله ځان ته برابروې، کسټمایز یې کړی دی، ځان ته د اپشن یې برابري کړی دی، کویک اکسس ټول بار دې ځان ته کسټمایز کړی دی، ریبن دې ځان ته کسټمایز کړی دی، د اپشن یې دې اچولي دي، بعضې پینل یې ختم کړي دي، بعضې ټیبونه یې ختم کړي دي. ځان ته سیو کرنټ از کولی شي. ځان ته نوم ورکړه، سیو یې کړه، نوم ورکړه دلته چې کوم نوم دې خوښ یې اوکې کړه. بل وخت چې ترڅې دلته په همغه نوم سره پروت وي، ته همغه شکل ته به ځان تړولی شي. پرې پوه شوئ؟ کسټمایز کې دغه مخکینی کسټمایز چې د مونږ ریبن، کویک اکسس ټول بار ټول یو مونږ سافټویر یې دغې نه مونږ کسټمایز کولی شو. یو سافټویر مثلا یو کمانډ ورته اضافه کولی شو، کومولی شو. دې پوه شوئ؟ بل د ورک سپیس سیټینګ دی ځایدو، یعنی مثلا ته دغه موو ډاون کوې، لاندې بیایې، په کوم ترتیب ولته پرته دي،
په همغه ترتیب ته ځون ته چې خبر چوال سی ول 3D پروت دی بیا ډرافټینګ انوټیشن پروت دی که ته غواړې چې دغه ته ونه ښیي 3D ماډلینګ ونه ښیي چیک نه لري که ته اوکې که وینې 3D ورک شو دلته جمله کې 3D نشته دی درو کتو کې نو ته ځون ته دا یو اندازه سیټینګ دی سیدو موو ډاون کولی شي مثلا 3D د اول ته اول نمبر کړي ځین چې اول د ډرافټینګ ان انوټیشن ارسي دا طریقه موو ډاون کا دا اپشن لوندې کا موو ډاون الون دی رولو 3D پوسٹ ډرافټینګ ان انوټیشن دا چې زه اوکې کوم اوس که صاحب په اول قدم کې ډرافټینګ انوټیشن دی دویم قدم کې سیول 3D دی په دې پوه شوئ دا کې نور کوم مهم شی نشته هر سپریټر مانس کې دو border ورکوي لاین ورکوي پوه شوې ته نه زه دوباره دې ته چیک لګوم دغه اپشن چې دی مثلا ته چې یو سپیکس د بل یو نه بل ته وړې دلته ته یې چې کوم چینجز چې تو کړي دي هسې وکوې که نه هسې وکوې که دې ته چیک وي اټوماټیکلي د هغه مغه چینجز سې وکوي که چې نه زه یې نسې وکوم بیا دې اپشن ته همغه چینجز بیا نسې وکوي مثلا زه د ډرافټینګ نه د 3D نه ډرافټینګ ته وړم ته بیا میسیج درکوي چې ته یې سې وکوې که نه یې سې وکوې که اټوماټیکلي ته چیک وي ډایرکټ اټوماټیک چینجز تو چې کوم په ورک سپیس کې کړي وي هغه د ځان سره نسی سیو کوي پوه شوئ دا زه وکې کوم پرې پوه شوئ نو دغه کې دې خبرې دي چې ته کوم شکل ته په 3D کې کور کې ځون ته 3D ته برابر کا چې په مثلا پلان کې کور کې رسمې کې ډرافټینګ انوټیشن ته برابر کا صحیح دو انالیسس چې کور کې دې ته برابر کا پرې پوه شوئ بل ارڅو ویو ټیپ ته مثلا دا یو سی اس آیکن دی په ویو ټیپ کې چې زه په یو سی اس آیکن نه کلیک کوم دا ورک شو هایډ شو دا چېرې پیدا کوم ایډیز نه پیدا کولی شم که څه اوس چې دی دا من غیر فعال دی چې دا بیکګراوند شین شي فعال شي کلیک کا بیکګراوند شین شو فعال دی شته ویو کیوب دی دلته ویو کیوب یې لیکيږي دا مثلا د نورک شو نو په ویو ټیپ کې برو شئ په ویو کیوب نه کلیک کړئ دا هایډ شو کلیک کړئ پیدا شو بل نیویګیشن بار دی دلته نیویګیشن بار یې لیکيږي دې نه کلیک کړم هایډ شو بیا کلیک کړه اوپن شو فایل ټیبز دې ته فایل ټیبز یې لیکيږي مثلا دا ته مزاحمت کې ته چې دا مثلا هایډ شي ځای لوندې ټاسک بار نه خلاصولی شم دلته ضرورت نشته صفحه به لږ ستره وي نو فایل ټیبز باند کړه کوم مشکل نه درولي په پروګرام کې دې پوه شوئ او دا ته بیا دې نه اوپن کولی شي بل شي دي لی آوټ ټیبز دي دې ته لی آوټ ټیبز یې لیکيږي ته دا بندوي نو دې نه چیک لري که لی آوټ ټیبز سره باند شول دې ته چیک ولي کوه لی آوټ ټیب سره شول اوپن شو دا وینئ کمانډ لاین ستر شوی دی ورته م ځکه ورک سپیس بدل کړو دا دغې نقطونه ونیسه داسې وینئ کوم ځای ته ته هوریزون ته وړلی شي کمانډ لاین دی دا داسې سر نږدې کړم چې زه دې سره نږدې شم که څه خپله نتیسیره کړم خپله سنپ کې وینئ پرېږده په دې ځای ښه شو نو تاسو ته چې په کوم ځای کې خوند درکوي ولات یې پرېږدئ که په دغه ځای کې شي چې بکس لاین درکې پرېږده که په دې ځای کې وي تاسې خوښه او که چې نه زه په دې ځای کې کوم نو ته تاسې خوښه صحیح ده اوس کمانډ لاین ستر دی وینئ دا رقم یې ځان ته ایکسپلینډ کړئ دلته سره په کمانډ لاین کې د مکمل چې ته څومره کورونه کې دا ورته تو ته ښیي چې تو دا کور کړی دی دا کور دې کړی دی دې پوه شوئ زه چې مثلا دلته ولیکم لاین کلیک کوم دا قسم مکمل دې ته ښیي چې تو مثلا لاین کمانډ اپلای کړی دی دا پوینټ انتخاب دی دا د انتخاب دی دا دې کړی دا دې کړی هسټري دې ته ښیي دې پوه شوئ نو زه د کمانډ لاین ځای چې وړیکې کوم یې نو داسې ونیسئ نو دې ځای نه موږ سره کولی شو ایکسپینډ کولی شو او بیا دوباره ټولولی شو دې پوه شوئ د کمانډ لاین چې دی که څه زه چې ورنږدې شم اوس یو اندازه تت دی چې ورنږدې شم لږ روښان شي پوه شوئ وینئ بیخي یعنی اوپیسیټي یې 100% شي وینئ نو زه یم چې دا د لږ نور تت وي
ته وایي چې مزاحمت کې مو ته دا د نور تطبیق چې د صفا خاورې کې نو چیر په سیټینګ ته بلوډ شئ په سیټینګ کې ټرانسپرنسي ته بلوډ شئ. ټرانسپرنسي د تطولی تیایي یو جسم مثلا تیزولی او تطولی یو جسم د رون بریخي که مطلق د مثلا هغه بریخي پوه شوئ یعنې لکه شیشه د شیشې ټرانسپرنسي وینئ دا 100% ده 100% مخامخ وطن ته کې وینئ پوه شوئ. نو که څه زه چې اوس دلته کلیک کوم یو د پوست جنرال دی یو رول اوور دی. جنرال دا معنی چې دا همیشه سره کم بریخي 80% کې دی ځین چې د نور تت اوپیسټي صفر کا د وینې څومره چې کمیږي مې د اوپیسټي سره کېږي چې 10% نه کمیږي ځکه چې صفر شي بیا بریخي نه او ته پاته نه لګي د 10% پر ځکه چې یو اندازه خو باید وبریخي. بل رول اوور دی زه چې نږدې شم پوست په ودرېږم بیا د څومره روڼ کېږي یعنې څومره د تیزېږي زه مثلا ته یم چې دا ده د 2.50% برابرېږي که څه چې پوست په ودرېږم دا رقم به کېږي. دلته یې دیلی چې کلیک ټو پریویو که تاسو یې دا آپشن وکړئ دولی ورسئ سهولت ته یې دوځنې کلیک کړئ چې دا وایي ښایسته رقم به کېږي کلیک دا رقم به کېږي چې پوست په درېږم ځان چې نوره دا تطوي ځان چې بیخي د فارق نه کېږي لږ فارق وینې دومره فارق وکړي ځان چې پوست چې په درېږم لږ د ډېر وي 100% ته وي زه به دا رقم وي که څه چې پوست نږدې شم چې په ودرېږم 100% شو پوه شو کنې 100% شو. نو زه بیا دې کمانډ ته ځم سیټینګ ته ټرانسپرنسي ته چې کلیک کوم او دا مثلا څومره کوم که څه که دغه دا چې زه بیا هم د لوندې خپله ورسره ځي ځکه چې ورته بغیر د دې نه چې ته په ودرېږې هغې فیصدي دو نو چې په ودرېږې د هغې فیصدي خو ضرور سره مساوي وي دې پوهېږئ که څه دا کمانډ چې دې نه نه کمیږي ولې نه کمیږي ځکه د جنرال فیصدي نه اتیا دو دا په جنرال حالت کې نه 80% روڼ وي لیکن چې په ودرېږم تتیږي خو نه باید تیز شي نو زه باید دغې رول اوور فیصدي هر وخت د جنرال نه ډېره وي کمیږي خو نه په دغه نه پوه شوی مقصد نه ځکه چې اوس زه دا مثلا که څه ډېرې کې 100% یې کوم که څه جنرال کې مثلا 90% رایي چې ورنږدې شم 100% شو نو که زه خو داسې نشم کړی چې مثلا ته ولته ته وایې چې زه چې ورنږدې شم رن کېږه فیصدي چې کمه شي باید نوره تت شي چې ورنږدې شم باید تت شي نه په نږدې کولو سره دا باید هایلایټ شي ځکه یې فیصدي یا به مساوي وي یا به د رول اوور فیصدي د جنرال نه ډېره وي. مقصد مې پوه شوی نو دا د هغه چې دی کسټمایز دی مثلا ډیفالټ حالت کې څومره یې په 80 کې وي دا چې اوس ته څومره خوند لګي که 100% یې کوئ که څومره ځان ته سیټینګ خپل طبیعت مې برابروئ وکړي کوئ نه څه به چې ورته هم دا رقم به کېږي چې اوس په درېږم ځان چې لږ نور اړوند وي یعنې اوس 100% کېږي دې پوه شوئ وکړي کوم بل دا عموما دې اپشن دی سیدو دا د ټول سافټویر اپشن د ټول سافټویر په دې نه کنټرولېږي هر مثلا بعضې برخې په دغسې مربوطې دي خو کوم شی چې موږ تاسو د کمانډ سره کوم مربوط وي همغه به ترې نه وایو صحیح یو اپشن دغه نه وایو ترتیب سره وینې انپوټ سیټینګ هم همدې قسم دلته شته اټو کریکټ کا اټو کمپلیټ کا سرچ سیسټم یعنې دا ټول اپشن چې کوم ته چې لګېدلې دي مثلا اټو کمپلیټ زه چې ال ولیکم دا لاین مکمل ولیکي زه چې مثلا لږ غلط ولیکم دا مته بل اپشن صحیح لیکي یا دې پورې سیمه لیکلی دو زه غواړم چې د اټوکیټ کوم شکل چې دی اوس تور شکل دی که نه دا بدل کړم اپلیکیشن منیو ته ځم په دې کې اپشن نه کلیک کوم یا دا اپشن چې دی زه چې کوم او پی انټر کوم او پی مې که څه ورته اپشن ډایرکټ ته ولیکلو دا انټر کوم اوس اپشن تاسو ته راوړو په دې کې زه ډسپلی ته ځم ډسپلی ټیب ته لیکلی دی کالر سکیم اوس ډارک دی که نه تیاره رنګ دی زه غواړم چې دا لایټ رنګ استعمال کړم دا اپلای کړم وینې
اوس سپین رنګ کې ته استعمالولی شي چې کوم رنګ تاسې ته خوند درکوي همغه رنګ تاسې سره کوئ استعمالوئ صحیح ده وینې سپین رنګ کې برېښي سړی چې ډېر سافټویر استعمالوي باید بیا په سپین رنګ استعمال کړي دا په سترګو نه باید اغېزه نه کړي صحیح ده دا چې کله تاسو یوه پروژه کې ډېر پروګرام استعمال کړئ بیا تاسو ته پته لګېږي مثلا ته بیا ډارک تړوم اپلای کوم یې خپل حالت ته وړي کله د ډسپلی سکرول بار ان ډرایوینګ وینډو دلته زه چیک ولیږم اپلای کوم دلته د سکرول بار وینئ در پیدا شو دې ته سکرول بار یې دې ته سکرول بار یې ان د صفحه لاندې باندې عمودي ډول په افقي ډول صفحه موږ په دغه بټنو سره یا دې ځینې وان سای لاندې باندې وړلی شو یا دې ځینې وان سای یا دې بټن نه درې ولې موږ وړلی شو پرې پوه شوئ اخر کې بیا هم دغې ته اړتیا وو شو ټول ټیپس ټول ټیپس دغې ته ویلی کېږي چې مثلا زه په دې مو کمانډ نه ودرېږم کسه مو ته ډسکرپشن خپله وښیلو چې دا مو کمانډ دی پوه شوئ کسه په کاپي نه درېږم وینئ کسه دوه وره د ټول ټیپس سره دې ته ټول د راهنما چې تو ته ښیي دې ته ټول ټیپس یایي زه چې په مو کمانډ نه ودرېږم مو دی وینئ اخر کې بیا یوه صفحه خلاصه شي لاندې ایکسپینډ شي نو زه دا بندولی شم دې ځای نه اپشن ته ځم ټول ټیپس نه چیک لرې کوم اپلای کوم یې اوکې په مو نه ودرېږم ماته هېڅ شی نه ښیي کاپي نه ودرېږم ماته هېڅ شی نه ښیي ځکه چې هلته مونږ چیک لرې کړی دی ټول ټیپس ته چیک لګوم چې ته چې نمبر اف سیکنډ بیفور ډسپلی څو سیکنډ سره به ودرېږې چې تو ته یې وښیي یو سیکنډ زه ورته لیکم چې په نیم سیکنډ کې ښایه تیز یې ښایه 0.5 دا چې زه اوکې کړم اوکې کسه چې ودرېږم نیم سیکنډ کې ښیي نو ته چې اپشن ستاسې د اپشن هایلایټ شي وینئ د بارډر یې هایلایټ شي تو ته ښیي پوه شوئ مو نه ودرېږم یو سیکنډ کې زه یم چې په 3 سیکنډو کې ښایه لږې زنډوه ډایرکټ مو ته مه ښایه دا مثلا زه 3 انتخابوم 3 سیکنډه اپلای اوکې کسه ومولدو 3 سیکنډه بعد یې وښیلو چې په دې نه ودرېږم 3 سیکنډه بعد چې خلاص شي د دویم ټول ټیپ بیا ایکسپینډ شي دا هم په 1 سیکنډ کې ایکسپینډ کېږي زه ورته یم چې دغه طریقه دا په 3 سیکنډو کې ایکسپینډ کوه دا دوباره زه 1 سیکنډ ته ویم شو شارټکټ کی ان ټول ټیپس په ټول ټیپس کې کوم بعضې ته شارټکټ کی ښیي بعضې کمانډونه ټول ټیپس کې لاندې شارټکټ کی ښیلی وي مثلا لیکلي دا په کنټرول A په کنټرول B کنټرول C سره کېږي پوه شوئ هغه ښیه مه ښیه شارټکټ کی شو ایکسټینډډ ټول ټیپس دا چې دې نه زه چیک لرې کړم دا اوکې کړم کسه چې په مو کمانډ نه ودرېږم ټول ټیپس یې وښیلو ایکسپینډډ ټول ټیپس نه ښیي چې ایکسپینډ به شو تو ته بیا نه زه هیلپ ښیلو اوس دوباره نه ایکسپینډ کېږي زه ورته یم چې ایکسپینډ ښیه بیا رسم اپشن ته کسه په دې ته چیک لګوم ته چې په 3 سیکنډو کې ښیه 3 سیکنډه بعد یې ښیه اپلای کړه اوکې اوس یې کسه مو نه ودرېږم وښیلو 3 سیکنډه بعد ایکسپینډ کېږي پرېږدو دا دې په خاطر دی پوه شوئ مقصد نه پوه شوئ دې ځای موږ تاسې فایل ټیپس ختمولی شو دا فایل ټیپس وینئ دې نه چیک لرې کړه اپلای کړه ولیدو بیا چیک ولیږه ورښکاره شو دې پوه شوئ دم هغه شیان چې اول چې د اول سره تاسو ته ضرور دي بعضې اپشن دې نه وروسته یایي فایدو په خپل ټایم کې بله خبر دا ده چې زه د موس سره د کرس هیر کسه دا دوه ځلې خپل منځ کې کرس کړي دي دې ته څه ویلی کېږي کرس هیر دا وړیکی دی زه غواړم چې دا ستر شي پوه شوئ نو اپشن ته ځم اپشن ته لیکلی چې کرس هیر سایز په 5 کې دی دا راستېروم 15 ته یې کوم اپلای کړه اوکې کړه ولیدو سایز مو غوړ کړو دا اکثره د دغې فایده دا هغه ده چې دغه ته مثلا په ستر سایز کې استعمالوې
ولته ته مثلا د نقشې په جوړولو کې یو سهولت وي، لکه خپله چې پوسه یو خطکار شي تو سره سره وي، ته چې هر چیرې سې تو ته پاته لګېږي، ځکه دا خو عمودي افقي لاینونه دي خپله، ته هغه ښه کنټرولولی شې، د هغې مثلا الاینمنټ ته ښه کنټرولولی شې. پوه شوی؟ نور یې 100% کولی شئ چې ډوپلیکیټ نه بیخي 100% وي. مثلا دا څومره کوئ؟ 100% کوئ، اپلای کوئ، اوکې وینئ اوس دا 100% شو. چې کوم رقم تاسو استعمالوئ هغه قسم استعمالوئ. صحیح ده؟ پوه شوئ په دا نه؟ بل ارسم د کرزیر په منځ کې یو ریکټینګل دی، د منځ کې یو د مربع شکل نشان وینئ. دا چې کله زه لاین ته ورنږدې شم، یعنې دا په دې پوست لاینونو څه سر نه کیي، د پوست لاین چې پوه شي د نور کرزیري څه سر نه پکې، لیکن د منځ کې مربع شکل چې پوه شي ته سلیکټ کولی شئ. که څه ورته هایلایټ شي، دې ته ورنږدې شم، که څه پر سر نه پکې هیڅ په لاین نه، لیکن چې دغه په رول اوور شي پوسه شي وینئ هایلایټ شو، دا ونه ته یو سلیکټ کولی شئ. مثلا دې ته ورنږدې شئ ته یې سلیکټ کولی شئ. دې پوه شوئ؟ نو دغې سایز موږ هم سره کولی شو بدلولی شو، وړیکې کولی شو او ستیرولی شو. سلیکشن ته به لوړ شئ، وینئ دلته د سلیکشن دا ستیروم دومره، دا اپلای کوم، اوکې ولیدو یعنې ته اوس په څونه سلیکشن کړای شئ. مثلا خو په ګاڼو نقشه کې بیا ته مزاحمت کي. بل د ریبن کې زه نوره کسټمایز کې لږ نوره هم تغییرات راولم. مثلا چې رایټ کلیک دې وکړو یا دې ځای نه کسټمایز ته لوړ شئ، کسټمایز ته لوړ شو. کسټمایز کې مختلف لارې هم خلاص کړی کنه، مانیج ټیب نه هم خلاص کړی و، سی یو آی ټایپ کې دې نه خلاصېږي او دې ځای نه هم خلاصېږي. کسټمایز کې چې خلاص شي اول کسه په دې قسم سره وي، بیا په کسټمایزیشن ان آل فایل په دې کلیک کې دا به خلاص شي. تاسو مثلا چې سیول 3D ډیفالټ په دې کې تاسو تغییرات راوستلی شئ. سیول 3D ته تاسو مثلا نوم ورکولی شئ چې نوم ته بدل کړئ، دلته به هغې بدل نوم ورځي. صحیح شوه؟ لکه مثلا ډرافټینګ ان انوټیشن کې زه اوس یم، دې ته تاسو نوم تغییرولی شئ. مثلا دې سره خیر کې ولیکه چې 2 اپلای کا، دا نه سره غلل دې څه تاسو اپلای کوئ، بیا تاسو سره کې تغییرات راولي. زه بیا اپلای کوم، انټر کړه، اپلای کا، دا وینیا نوم نه لري شو. مثلا منیو بار دا کې آف دی، یعنې ته چې دغې شکل ته ورشي منیو بار کې آف وي، سټیټس بار کې آن دی، دا کې آن دی، او نیویګیشن بار کې آن دی، د بل مثلا لیور ټیپس کې آن وي. یعنې دا ته یو اندازه سره کې ته خپله ځون ته دې نه کسټمایز کولی شي چې زه چې هر وخت ډرافټینګ انوټیشن موډ ته سم دغه منیو بار کې آن کوه، دا بیا د آن کوي. مثلا سټیټس بار دغه اف کوه، دا سټیټس بار دا بیا د اف کوي. پرې پوه شوئ؟ نو په دې دروسو کې کوم یو کې تاسو تغییر راوستلی شئ، دې ځای نه تاسو تغییر کې راوستلی شئ. بل مثلا زه دا لاین چې دی دې لاین پسې زه بل کمانډ راولم، دلته لاین چې اخر کې پلی لاین دی یا پلی لاین د لاین نه زه مخته کوم، دغه دې شکل د شکل یې وړیکې کوم، غوټوم یې په دې کې کسټمایز کې دې ته بل اپشن اضافه کوئ. نو مثلا زه ریبن ته سم دولې په ریبن کې د پلس نشان کلیک کوم چې دا ایکسپینډ شي. په ریبن کې چې موجود دي ټیبه موجود دي، پینل موجود دي که نه، زه سم چیرې پینل ته سم، ځکه دغه پینل کې ډیټ کوم، پینل ته سم. نو په پینل کې څه ډېرې پینلې دي، سیول 3D او د نورو ټولو شکلو ته پینلې دلته ښیي. مثلا زه سم دلته هوم 2D ته، دا 2D شکل دی که نه، په 2D کې زه ډرا پینل ته سم، وینئ دا ډرا پینل دی، وینئ موږ ته یې وښیلو ډرا پینل دی که نه. نو ته چې زه په ډرا پینل نه دلته کلیک کوم او بیا دلته رو 1 کې که څه دلته رو 1 کمانډونه دي، رو 2 کمانډونه دي، دغسې رو 3 کمانډونه دي. په رو 1 مې چې کلیک کړو، په رو 1 کې بیا سب پینل دی، بیا کې دا هم رو 1 دی، لکه په رو 1 کې لاین دی او کنسټرکشن لاین دی. پوه شوئ په دغې نه؟ مثلا په رو 2 کې چې دی بیا د نورو کمانډونه کې کېدي، مثلا دا کمانډونه کې کېدي، او همداسې رو 3 کې کوم کمانډونه کېدي لکه کرف کې کېدی. دې پوه شوئ؟
تاسو کولای شئ چې مثلا زه دلته چې دغه زه ایکسپینډ کړم که نه ایکسپینډ مثلا لاندې دغه کمانډ دی دا کمانډ دی زه غواړم چې دا کمانډ الاین په ځای راشي دلته الاین په ځای نو دې کمانډ زه مثلا کلیک کړم دا کمانډ دی وینې سپلاین سی وي دا به داسې ډرګ کوي وپینځئ پوس پوڅئ د لاین نه مخته ویچوئ که مخته غواړئ یا لاندې ویچوئ دلته مو ویچولو زه دا ستاسې کوم اپلای کوم نو د صفحه چې ریفریش شي زر چینجز نه راشي دلته به اول سپلاین کمانډ وشي دې پوه شوئ او دلته ته که ایمیج ته لوډ شي باټم ایمیج ته دا داسې لږه ځان ته وانځئ دې پته دا لاندې کاش کوي وینې دلته اوس دا د سپلاین ایمیج دی دلته ته لارج کولی شي ستر به وي سمال ایمیج وړیکی به وي د شکل به وړیکی برېښي په دې پوه شوئ په دې شکل کې موږ تغیرات راوستلی شو بل شکل ته انتخابولی شي دې ځای نه مثلا دا شکل چې وي دا شکل وي شکل ته انتخابولی شي صحیح مثلا ته یو شکل ته انتخابوې په دغه شکل کې ته تغییر راوستلی شي ایډیټ ووایه ایډیټ کې کسه دې نه ته مثلا په دې کې تغییر راوستلی شي رنګ ورته سور کړه مثلا زه دغه طریقه کوم دا رقم تغییر راوړم صورت موس ګاډ ورسي وینې ته دا رقم ځان ته خپله شکل کې جوړولی شي دې ځینې ایریز کولی شي وینې دې پوه شوئ دا شکل مې ځان ته وړاندې کړو دې ځینې بیا ته سری کولی شي جوړولی شي یعنې دا شکل دی دا سیو که دا شکل به دلته تاسو راوشي زه نه سیو کوم ډېرې ګوتې ما کې تاسو نه ګاډ واړوي په دې پوه شوئ نو تاسو ته همغه رقم شکل دلته په ټولبار کې ښیي یعنی دا کسټمایز د ریبن موږ ښه په ښه اندازه موږ ځان ته کسټمایز کولی شو دا شکلونه یې ورته بدلولی شو دا اپشنو ته رنګونه ورته بدلولی شو دا آیکنې چې وړې به کسه بعضې آیکنې وړې برېښي لکه دا ریکټینګل وړې برېښي سپیر چې دی دا وړه برېښي لیکن د ارک د سرکل دی دا غوټ غوټ برېښي دا د ولادت کسټمایز کې سمال او لارج انتخاب شوي دي په دې پوه شوئ نو مقصد مې دا دی تاسې خالي تاسو ته دومره پاته لګېږي چې موږ په ټوکیټ کې دومره تر یوې اندازې پورې دومره کسټمایزیشن کړلی شو ځان ته یې په خپله خواښه برابرولی شو په دې پوه شوئ کله چې دا ایتونه ښه ګاډ واډ شو یا دلته دا اپشن ایتونه ګاډ واډ شو مثلا اپشن ته لاړم دلته تو ګوتې کې ووهلې دلته دې مثلا یو شی بل شی ته وي چې مثلا زه خپل حالت ته راولم پروفایل ته لوډ شه ریسیټ ووایه ریسیټ که دلته یس که دا په خپل حالت ته راشي دې پوه شوئ او بلې کوم ځای نه کېږي مثلا بل ځای کې د کمانډونه مو کې بند کړي دي نو هغه ته به وروشئ سټارټ مینو ته اټوډیسک اټوکیټ سی ول 3D یعنې په دې فولډر کې موږ انسټال کړی دی په دې نه به کلیک کې دا کې به لاندې وروشئ این دغې ټول د دې انسټالیشن څخه دغه ورغلي دي لاندې لیکل چې ریسیټ سیټینګ ټو ډیفالټ په دې نه چې کلیک کې دا تو سره کې ریسیټ کوي پوه شوئ اټوکیټ تاسو ته ریسیټ کوي اولینی حالت ته بیایي نو ورته بیا اټوکیټ ته که اټوکیټ کې تاسو مثلا هیلپ غواړئ دې نه راوستلی شئ که په کمانډ لاین کې کوېسچن مارک انټر کې په کمانډ لاین کې انټر یې کړئ دې نه موږ هم هیلپ راوستلی شو